سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علم خان شیرپور ستاسو په خدمت کې د شیرپور حاضر دی په لار روانو ما پولیس والا مې ولیدل او پولیس والا پس چې کوم دی نو بیا مې ابراهیم صاحب ولیده چې ډسټریکټ فوډ افسر دی د حلال فوډ ډسټریکټ ډایرکټر دی نو ودرېدم ورته نو ما ورته خیر شه جي وی دلته چرګانو راغلي نو چې چرګانو راغلي وی دا چې سرته وخیمه نو ګرانو کتونکو تاسو ته هم ښایم خو دا ده چې زه ابراهیم صاحب ته سلام کوم چې په دې بین کې دی داسې ګرځي ته وې دا ګوره چې دا چرګوټي چې کوم دی داسې دوی نه دي دغه کړی دا دې ته لاندې ونیسه دغه دا چرګوټي چې کوم دی نو دا دوی نه دي خواره کړی ښه بیا دا کلمې خوره نو دا کلمې چې کوم دی دا اینې هم غورځولي دي او ټولې دغه شوي دي او دا به دلته کې دا خلک راځي دا به خوري ښه دې خواته راشه راځه کیمرامینه دې خواته راشه دا یې ګرانو کتونکو ښه دا وګورئ ښه دا چرګوټې مړه دا مړ دا سدي چې په مرګ حساب دي حیران بشي په مرګ باندې حساب دي دا ډرم دی ابراهیم صاحب دا ډرم د څه ډک دی دا حلال کړي دي او دا به دې صفا کوله دا به سپلای کوله دا کوم دی دا مختلف دا پته لګي چې چا ته سپلای کوله کنه دا تاسو څه اطلاع وه دا داسې کارو چې دلته مخکې معمول کراوی کړی او تاسو ته به پته نو زه به زما انفارمران به پکې وځو چې بین ډېر زیات دی ښه زما انفارمران درلودله نو ما ته انفارمر راغی دا کار به هلته روان دی ګرانو کتونکو په سرونو خو اینو په دې باندې دا خپې ښودل دي داسې پراته دي صفۍ ته وګوره څه دغه کیسه ده نو بیا چې ما ته اطلاع میلاو شوه نو موږ په 5 منټو کې ځان ورته راورسولو نو هغه کسانو موږ نه منډه کړه خو موږ ډېره منډه پکې ووهله ولاړله بیا هغه اوس موږ ورته ولاړ یو اوس به دا پراپر موږ ایسکو ډاکټر مې راغوښتی دی وټرنري هغه نه موږ راپورټ هم پوهلو بس دا به بیا موږ ډسچارج کوو دا څومره چرګانې دا په سعودي دي یو دا دکان دی سره بل دکان هم دی خو دغې ته ما پراپر څه پورې ویلي چې تا چې دا کم وزن ما راوړی مړه چرګان ما راوړی خو دې دوباره دا کار روان کړی و دې کې دوی مړه چرګان هم راوړي اوس خو نشته سره خو مخکې موږ مړه چرګان ته ننولي وو دا په ځمکه کې ناست پراته دي داسې چې خوري دا د چرګانو خوراک دی دا چې کوم دا بیا خبره ده نه دا خو دلته چې بوره غونډه یې سره جوړه کړه په 10-15 کسان ناست دي سره او دې کې هم شپارستونه بیا شروع دي شپارستونه او دمکیان هر څه لګیا دي اوسه پورې موبایل باندې ماته راغلی ابراهیم صاحب کله نه چې راغلی څونه کاروایۍ مو کړې په ګوړې کاروایۍ مونږ وکتې د پیو مو کتې داسې نور ډېره پیو والا ګیله کوي چې دې مونږ سره ذاتي صنعت دي ګوره ذاتي صنعت یې ما څه دي ورسره زه دې بنو یم ډېرې چرڅدې دي او ذاتي صنعت خو ما نشته ورسره خو د چرڅدې خلک ما زه دله خرابولو له نه ورکوم که ما یو ته راشي ما ته ده وایي چې تا ما سره ذاتي دي ذاتیات دي ما څه ذاتیات دي ته به په یو کې اوبه راوځي چې ته اوس یو عام مزدور سړی دی کیلو پوی وړي په هغې زه اوبه هم ورکړم اوبه ته پکې واچوم نو هغه غریب نور به څه کوي دوی په منونو پی یوسي او بیا خپل استعمال کې راولي دا غلطه ده او دا د ما باندې څوک ثبوت کړي انشاءالله زه ستا په مخ کې آن د ریکارډ هم زه به ریزاین درکړم خو داسې نور ډېر سامانونه یوسي لکه دا چرګان دي تاسو ته ګاډې ډک کړي بیا ځان لیست یا پراته وي دفتر کې دا چرګان خو موږ آن د سپاټ ډسکارډ کوو او مخکې مې چې نیولي وو موږ ډسکارډ کړي وو خپل ځینې سامانونه داسې چې موږ دې له دسته بولار د مخامخ دی موږ ته دکاندار سره دې راشي موږ دې بیا موږ ته چې موږ یې کمرې ته واپس کوو نو نه موږ په بسټامه ولا سامان موږ دله ورکړو دې په ذمہواري موږ واپس ولېږو د دې چرګوټو دا وزن ماته چې کم ښکاري دا خو کم دی دا د خوراک دی نه د خوراک څنګه دی قانون چې کوم یې ته ایښی دی 1200 ګرام دی 1200 ګرام چرګ به دی چې خرڅوي او دلته په موږ دا واړه د دې وړو څه ډاکټر نه هم تپوس کړي چې دې څه بیماري دا مختلف بیماریان دي دغه دا ماشومانو یې غلې پکې مختلف او دا اوس موږ ډاکټر صاحب راوښتی دی پراپر رپورټ موږ دنه په ځکه پالو که سبا څوک عدالت تمځي که نه چې موږ سره رپورټ وي او بل په دې باندې موږ به پراپر اوس ایکشن اخلو ابراهیم صاحب بیا د موقع نه یو پیدا علم د پیو والې سره خبرې ترې کوم ډېر پیو والا له سرټیفیکیټ یې ورکړی شوي دي چېرې ستا پیو دغه هم په دې کې راګیر شو هغوی نه په بنونو پیو وړلي شوي دي چې زموږ کاروبار باندې خبره داسې ده که نه چې ورته لایسنس ما دغه لا نه ده ورکړی چې ته غلط کار کوه لایسنس د دپاره ما دا د حلال کور سره رجسټر دی ټیک شو نو چې دې اوس وګوره
حکومت لیسنس درکړي تمانچې نو دغه نه درکړي چې ته خلک پوله او حفاظت دپاره درکړي کوم داسې د دکان مونږ سره رجسټر شي نو چې اوس د سره ما زما لیسنس هم وي دې زما د قانون نه هم خبر دی نو دې دوباره په هغه غلط کار کوي نو دا جرم نه دی. دې وخت کې ستاسو ټیمونه کم ځای کې شب قدر تحصیل هم دی 400 هم ده تاسو دې وخت تنګي کې لګیا یې ګوره ما سره خپل یو ټیم دی الحمدلله زه په خپل یو ټیم باندې ښه کار کوم موږ تنګي ته دا اوس تنګي ته راغلو ډېره ما سره کوم بل انفارمیشن دی بوتلو دی نو موږ اوس هغه پسې بم نو تاسو موبایل نمبر وایي چې تاسو اطلاعګانې څوک درکوي ما 0300 0125586 صحیح صدر صاحب دې ته په کوم نظر ګورئ لکه بره د الله کیمره هم لګېدلې ده څه وایي ډېره مننه لوخان صاحب ستاسو ډېره مننه بالکل تاسو وی ډاکټر صاحب تاسو وی ټولم دی او دا د صحت لپاره په دې باندې مشوم پويږي چې دا صحت لپاره بالکل نقصان دہ شي دی او بل دا چې یو کار یو خو الډي الیګل وی یو کار الیګل وی او د الیګل پاس چې کوم دی چې کله زور شروع شي کنه دا زور نه دی پکار ځکه یو کار ته نه غلطو شو نه غي ایکسکیوز کیږي دا ډاکټران چې کوم دی دا انسانان دي څنګه نه دي راشي کینه وسره چې تاسو به کله نه بنوال کې کله بل انوال کې نو دا شی د خطر اړخ نه زی نو لہذا ارسل دا پکار دي چې د خپل کم د دوی کاروبار دی هغه صحیح طریقې سره چلی نو دوی ظالمان نه دي دوی چې کوم نو راځي د دوی ډیوټي هم دغه ده دوی برازي دوی خپل ډیوټي کوي د دوران کې چې موږ دا داسې ریکوست ملو شي او چې موږ د صدقه ملو شي نو موږ دوی لرا شو کیمره راواله دغه صاحب وی دي چرګوټي ته وګوره چرګوټي دا الټا دی وګوره نو موږ دوی لا ما ټایم راشو بیا د صاحبانو سره کینو زموږ ریکوست به منی خبر مینه محمد سره زموږ سره ډیر خدای شکر ورفړو بیا موږ په حلال پور باندې اعتراض کوي دوی کار نه کوي دوی چاپی نه وي دوی دا کوي نو چې چاپی وي نو بیا دلته کې دا مدا چې صحیح سره به اعتراض نه کوي اعتراض کوي نو چې غلط کار کوم نه هغه اعتراض کوي دا چې په حواله سرسونه خېګړه یار چې دا زما یو شرپاو سره نه د دې سبق ټول زکه دا ټول زما چې ټول مسلمانانو سره خپل اسلام سره خېګړه ده ځکه چې دې پته نه چې دا شی بچت دي پرس کې تا شرپاو کې واغ حلال دي کې فرج کې خو د پېښور ته دی وړو دا یو شرپاو خو نه دی کړه دا چې کوم دې تنظیم دا نقصان دي شي دي دا ګردولې را ګردولې کنه چې دا دوی دا غندونه مهله پراتو دا غندونه مهله پراتو موږ راغلو کم بلال دی هغه ته ما خپل کانټیکټ کو تقریبا دا اوس نه د 2-3 غنټه پهله اما دوی چې راشه کی بنو دوی سر بکینو چې سره قانوني لار دا هغه اختیار کی طالب پرچه در کی کم دا هغه پرچه رسید تاسو بغدر کی خپل ګورنمنت ته کم دغه هغه جمع کړي نو هغه موجود دی رانه ګرانو کتونکو چرګوټي واړه دي غټ سیدا بیا خبره په دې ځمکه باندې وګوره دا چرګوټي څنګه پراته دي دا ګن ترک کې دي داخلي ورکړي دي دا دې ته وګورئ جی دې صفای نشته دي دا څه دوی ځان سره د خوري دوبرو نه لري حلال فود والا چې دا سیستم یې جوړ کړو د دې داخل کې چې کم نن گواخان دي دلته کې نورم ډیر ملګری دا چرګانو کاروبار کوي زمونږ رونه دي د ډیر وخت نه کوي چې څه شو تاسو یار دې واقعیت په کوم نظر ګورئ مونږ خو لمنه تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو دلته راغلئ دغه شانتي یو غټه مسله مرويستله نو ډیره مننه لمنه موږ سره ډیر بل چې دا کم دوی چې دا کم چرګوټي دا کم خرڅي کم خلکو لور کې دې پر ډېر غټ نقصان غورځي بلکې بیماریاں زیاتېږي دې سره نور خطرات هم زیاتېږي نو موږ خو ډیر زیاته شکریا ادا کوو چې دغه مسله مرويستله او دې خلکو ته موږ د تاسو موږ ډیر مرسته کوو او ان شاء الله دا خپل تفتیش جاری ساتي او خپل تفتیش همیشه پر جاری کوي او ډیر مننه تاسو د پریزما کې باندې دا یو خسرې چې راغو چاپی ولا او دا سیولې او دې خبره مونږ یو خسرې توبه دې غټکار وکړو او دا به نه جاي ګرانو کتونکو نور په دې باندې حکومت دوی له تنخواه ورکړي خدا په موږ احسان نه لري خو ستاسو تعاون مو سره سوي چړې مو ماتوي کور ته به دې بوزم دی وکه کور کې اور او واسه مې دا څنګه سره بوزم عمل مو سره بوزم دې ځان سره بوزم ټول دې زیو په کور ته بوزم دا سه مشران معنا دا کام سره زیاتې دي ټول سره زیاتې دي نو ګرانو کتونکو او سلایو کې او بالکل دا شانتي خو چرته کې ها دا والز والا آیسکریم جوړیږي ورکه اطلاعګانی دی ضلع کې چې سکیږي دا ټیم دی ترکمه چې د ابراهیم صاحب په دغه ضلع کې وي ان شاء الله د دې ګن ترک نه به دا صفایي وي نو تاسو تعاون ضرورت دی ما دا لږ داسې ښکاري که نه چې په د ضلع کې اوس ما ټیم ډېر کم دی ولې چې زما به ډېر د ټرانسفر هم وشي وي دا ازمري یو ورځ او د ګیدړ سل ورځې که نه هغه خبره ده کار وکړه دلته کینی بلې ضلع ته به لاړ شي هلته هم زمونږ روړی هلته هم دا ګنترک خرڅېږي هلته به کار وکړي خو دا زمونږ بدقسمتي ده چې د داسې خلکو به لا څوک سپورټ کوي مننه خوشحاله